ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو په قبر کې یوازې نیک عمل پکار راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په قبر کې مؤمن بنده ته یو شایسته ځوان او خوشبودار ځوان راسي، نو دا د قبر والا ورته وایي چې ته څوک یې؟ دا شایسته ځوان او خوشبودار ځوان نو دا په جواب کې ورته فرمایي انا عملک صالح، زه ستا هغه صالح عمل یم، ستا نیک عمل یم. رواه مسند احمد. نو زما عزتمند ورونو مسلمانانو په قبر کې خالی هغه عمل پکار درځي ستا په دنیا کې نیک عمل کړی وي. که چیرې دې په دنیا کې نیک عمل کړی وي، ښه کارونه دې کړي وي، عبادت دې کړی وي، د الله نافرماني دې نه وي کړې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرماني دې نه وي کړی، د مور و پلار نافرماني دې نه وي کړې، او بیا په قبر کې ته په سکون سره یې. که چیرې تا د الله جل جلاله نافرماني کړې وي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نافرماني دې کړې وي، او د خپل د مور و پلار نافرماني دې کړې وي، تا ګناهونه کړي وي، نو بیا په قبر کې په سکون نه یې. یاد ساته په قبر کې هغه عمل پکار درځي چې هغه نیک عمل وي. دا په دنیا کې چې تا شهرت پیدا کړی ده، نوکري دې وي، یا افسر وي، یا خان یې، یا ملک یې، یا وزیر یې، یا وزیر اعظم یې، چې هر شی یې، یا مولوي یې، یا مفتی یې، یعنې کم نوم کم شهرت چې تا پیدا کړی ده، دا په دې دنیا کې پاته کېږي. خالی نیک عمل له تا سره ځي او بد عمل له تا سره ځي. یعنې دا ستا عمل به له تا سره روان وي، هم به په قبر کې در سره وي او هم به په ورځ د قیامت در سره وي. نو که دې نیک عمل کړی وي نو کامیابه به یې، که دې بد عمل کړی و نو بیا به ناکامه یې، بیا په تاوان په نقصان کې یې. نو زما عزتمند ورونو مسلمانانو راځئ چې د الله جل جلاله عبادت کوو، د الله فرمانبردار بندگان جوړ سو، الله جل جلاله ته سر په سجده سو، خپل د ګناهو بخښنه د الله څخه وغواړو او د مور و پلار خدمت وکړو، د مور و پلار هغه فرمانبردار اولاد جوړ سو، نو بیا به هم په قبر کې کامیابه یې، هم به د قیامت په ورځ د هغه روز محشر کې بیا ته کامیابه یې. ولې ځکه په قبر کې هغه نیک عمل ته پکار درځي، نو په قبر کې بیا ته په سکون سره یې، ستا دپاره به بیا قبر ډېر پراخ سي که تا نیک عمل کړی و، او که دې بد عمل کړی و او ګناهونه دې کړي و او د الله نافرماني دې کوله، د مور و پلار ته دې تکلیف ورسوئ، نو بیا به قبر پر تا ډېر تنګ وي. داسې به تنګ وي چې ته به ډېر په تکلیف یې په قبر کې. نو راسي چې الله جل جلاله ته په سجده سو، خپل د ګناهو بخښنه د الله څخه وغواړو. الله ډېر غفور رحیم ده، الله ډېر مهربانه ذات ده، الله جل جلاله تر مور و پلار هم مهربانه ده. خو راسه یو وار ته الله ته په سجده سه، الله ته وزاړه، خپل د ګناه څخه توبه وباسه، نو الله جل جلاله په 100% کې الله جل جلاله تا بخښي. په دې کې هیڅ شک نشته. الله د خپل بنده دعا نه ردوي، بیا خاص هغه مسلمان وي، مؤمن وي، او بیا چې کله دی توبه باسي، الله په یو عمل دونه خوشحاله کېږي، په دې توبه باندې ډېر خوشحاله کېږي چې یو مسلمان بنده ګناهګاره وي، راسي الله ته په سجده سي، یا الله زما د ګناه وبخښه، زما ته عفو وکړه، زما توبه ده. الله جل جلاله په دې باندې ډېر خوشحاله کېږي. راسي چې الله خوشحاله کو، چې الله خوشحاله کې دا ټوله دنیا به ستا غلام وي، او که الله د څه ناراضه و ته به د هر چا غلام یې.